چې الله پاک پیغمبران داسې نه دي پری د یو حکم عدولی شوی ده، د یو حکم نو پیغمبر رانی ولې یونس علیہ السلام پیغمبر او ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، دومره عظیم پیغمبرو چې په کوهی تور کې به خدای ور سره برای راست خبرې کولی. مور دومره لوی خزوا، دومره لوی خزوا چې موسی علیہ السلام ته وی چې بچیا کوهی تور ته روانه د خدای راسته کمزور مده منځ نشم کوله کراته معاف شي. نو چې موسی علیہ السلام کوهی تور ته لاړو نو خدای ته وی چې امور مې وی چې کدا منځ را ته معاف شي، ول زه ورته وای چې مکه و منځ. بیا چې سورج پس دې کوهی تور تطلو ول بچیا دې خدای پاک نه پښتنه وکا چې مهرباني خو دې را باندې وکړه منځ دې را ته معاف کو چې ستان نوم سده. چې موسی علیہ السلام ورته وی څو وخت کې چې ستانوم څه دی وی چې وی ورته وای چې هغه وی چې زمانوم دې بے پروا، څنوم دې بے پروا. قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد څه معنا؟ الله بے پروا دی. هغه ته وای چې زمانوم دې بے پروا. چې کور تراغه مور ته تاسو کو چې بچي او دی خدای پاک ته وی چې وی څنګه دی هغه وی چې زمانوم دې بے پروا. بس یو وای ناری کو د کټه ځانو غرزولو ولی مورې ول بچي والله کوم قضا کو وی چې ولی یو داغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کې زه به سو کوم. بے پروا خدا مانو چې چا پروا نه لري کنه. تاسو خیال نه موسی غوندي عظیم پیغمبر دومره لوی جلیل القدر الله ورته وی چې قوم ته دی وایي ته یو طرف تشه او عذاب پر اولم. موسی علیہ السلام قوم ته وی چې عذاب را روان دی او تیار شي ورته او دته نه لاړو غرونو ته. قوم ټول را جمع شو او په یو आवाज خدای ته ننوات وکړه چې یا الله دا په کوم شي چې رانی سي مونږه دا کار به بیا نه کوو، معافي غواړو. باغ یو आवाज او هغه اتفاق او خدای ته ننوات باندې را روان عذاب د اسمان نه واپس لاړو. سورج پس چې موسی علیہ السلام راغې تپوس وکړو یونس علیہ السلام تاسو زمار څخه خطا کړی دي قسم ارسم خطا. یونس علیہ السلام چراغ او سورج پس خلق ورته القوم لم وردا قران کې څنګه دی وان یونس څنګه دی اسه پاکستان میں وزیر اعظم څه نامه ده څنګه کلاکاس دا کړی ده. تاسو هم خپل ځل کې ځان له سوچ کوئ چې دا موږ څه کوو او څنګه یو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید
دا په دې څلورو امامانو کې یو امام دی خدای په خوب کې ولید تاسو ته وکړو چې یا الله ته په څه ډېر خوشالېږي نو الله ورته فرمایل چې بتلاوت القرآن اے احمد ابن حنبل زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشالېږم خو د قرآن دا حال دی چې وإن یونس ورپسې نه درځي څومره ناستې ګیرو علام یې شیخانم یې طالبانم یې ملیانم یې اوس تاسو په ایمان وایي چې د کتو قابل یا د سوچ قابل یا رد سره د نیو قابل د قرآن نه عظیم کتاب بل شته د خون کتاب د قرآن نه عظیم کلام بل شته یا د پیغمبر د حدیث نه عظیم کلام بل شته نن مونږه د خدای په عظیم قهر اخته یو طالبان ګورم چې په لاس کې اخبار نیولې طالبان نو چې وی ګورم نن یو راغلی دکان ته صدوی اغستن د سکینه اخبار غوري ګود نو مرګه ته اشاره وکړم الله تاسو ته ګور مدرنین سوا کالا مخکې یو بزرگ ویلی دي چې تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو د مارغانو بچغار وی مونږ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا دین کتاب با کی دی د دنیا کتاب بګوري مونږ بنیو د دنیا کتاب د اخبار ته اشاره ده اخبارونه به طالبان وایي او د دین کتاب به پتاخ کیږي تاسو خیال لرئ چې د دې وګورم ماته دا شعر رايات شي چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنیو د دې درې نیم سو کالو دا خبره رښتیا شو نو عزیزانو یونس علیہ السلام ډېر عظیم پیغمبرو موسی علیہ السلام ډېر عظیم پیغمبرو دا لولو خلق تیر شوی دا وخت قوم ته ورځه تکذیب بدیو کی چې مونږ باندې خو عذاب را نه غي نو دا الله د حکم انتظار یو نک پیټی کی ته ګوري ځکه چې د پیغمبر هر ادا چې دا هغه د خدای په اشاره وي انتظار یو نک چې وی نک سین طرف ته روان شو کشته کې کېناستو د سین ناغه غاړتلو چې د دریاب منځ ته کشته ورغه گپسی پدره ده نوران دي او نرستو دا څه چل اور تویلې شو چې دې کشتای کې د مالک نه څوک باغی سور ده اته ورځوي مالا به کشتای روانيږي کینی نه روانيږي کشتیوان چاریو ته ګوري نو باغی مخ کړ یونس علیہ السلام ورته جما وغورځوي حاشا وکلا تاسو څنګه وغورځو ول ما وغورځوي مالا به کشتای روانيږي کینی نه رواني مالک نه باغی زېما فورا یونس علیہ السلام ته انتباه وشو چالته مې انتظار نکو په کشتای کې را سور شم ذکر سره دا کار وش
بس غیونی وو کش لاندې ون التم نهن تا د سمندر هغه غټ مئی ته خدای حکم کړو چې دې درو ورځيږي نو تیرې کا د یو حکم انتظار نه اوس کیږي ور سره سره ته 24 غنټې دا الله د احکام خپل اندې پایماله 24 غنټې کور ستادم خانه دا خزه ته دی وګورا لور ته دی وګورا زامنو ته دی وګورا ځان ته دی وګورا کمپلیټ د خدای نه باغی او منکر او ظالم یونس د یو حکم انتظار نو کړ سمندر ته وګورو چې وګورځه مې تیر کړو مې ته حکم شو چې دا هضم نه کې ستا د خېټه ماده د پاره قید خانه جوړه کړی ده دیو په دې خېټه کې سلويخت وځي قیدی یونس علیہ السلام سلويخت وځي د مې په خېټه کې کېدو یا الله معاف کېږم به پس معاف کېږم به پس الله ورته وظیفه او خدا څه وظیفه وا ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آدمئی په خېټه کې आवाज وکړو چې یا الله ما زیاته کړې ده نو سلويخت ورځې پس مئی ته حکم شو چې ورشو سے بار الټی کا چې بار الټی کو بدن کچشه او د مئی په خېټه کې فوراً د الله دې کرتوتونو ته ګوره د کډو بوټي ته حکم شو چې راشه د سوري جال په جوړ کچنوري ونه وي د کډو بوټي رااله او په د پاسه جونګړه جوړ کړه چې دغه بدن نور کچن کی زما ځانو د یو حکم نه انتظار نکول پیغمبرانو سره دا معاملې شي وای چې ستاسو زما بسالي دې ته سوچ وکړئ یوازې دا کیسې نه دي چې غړانګې پکې راکاږي او صاحب پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دا سراغه او دا سي پیدا شو دا سي چلو شو ها تاسو او خاندا او جاړه او پلانې شه ته خبرې دي کنه سوچ کړئ تبا کی گئی د دنیا خلق ټمپریلی غوندې ژوند دی عارضی او یا شپته کال دی یا 50 کال دی یا 20 کال دی بس ختم هغه دایمي عمر دې تبا کیږي ټول عمر به چې چرته تیرې هغه تبا کیږي